د کوم مسلمان بنده چې اولاد او خزانه فرمانه وي نو د هغه لپاره یو بهترینه وظیفه ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. یوشت روزه د مخصوصن د موز نه بعد 15 ځلې دغه آیات مبارک ولولي الله جل شانه د کور ولا او د اولاد د فرمان بدار او دغه شان په دغه آیات کې ډېر خصایص ډېر فواید دي. کله چا بچی د سوي چې هغه بیماران ډاکټر په علاج نه کوي، کاغه د مرګو مریض وي، کاغه د پریا هر قسم مریض شي، خو چې د اولاد او بیماران او دوی ته ډېر په فکر کې او په غم کې وي، دا یو مجربه وظیفه ده. هغه د همدغه آیات چې کوم ولسته ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دغه آیات مبارک دی په هر منځ کې د درود شریف نه بعد په اخره کې دغه آیات ولولي یا دی الله جل شانه به د اولاد ټیک برابر هر قسم بیماری به الله کلام چې د مونږ کې وي د مونږ په اخره کې چې کوم اللهم ربنا اتنا فی الدنیا دعا یې په دغه ځای کې د آیات مبارک وایي، یعنی همیشه لپاره دی یای الله جل شانه به د اولاد د هر قسم بیماری ختم. نو دا یو مجرب عمل دی، بزرگان دین په دا باندې عمل کوي ان شاء الله العزیز. دی الله نه امید لرل پکار دی که یو سړی په دغه نیت باندې و چې الله جل شانه د ما اولاد خکې، نو امید دی الله نه ده چې الله به ان شاء الله